أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال. رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی مسلمان تا چے اے مسلمانا زمانہ سوالو کا او زمانہ اغواڑا او دا اعلان اللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک چے بکئی. وقال ربکم ادعونی ستاسو رب دا فرمائلی دی چی زمانہ اغواڑے زمانہ سوالو کے استجب لکم نستاسو دا سوال بقبول کم ستاسو دا غختن بدر کم. او بیا ورپسې الله دې دعا ته عبادت ویلې دی او زورنا ورکي ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعا دا عبادت ته چې څوک سوال نه کوي کبر کوي زما دغه عبادت نه قبلای او ما نه غوښتنه نه کوي نو الله فرمایي سيدخلون جهنم داخرين دا خلق بخوار و ذلیل جہنم تا داخل شی. انسان نچ غختنه که دی پی خپکیگی که وسروی موتت اغوار نو بیام پی خپکیگی او اللہ پا غختنه خوشحالیگی بلکہ چه نغوار نو خپکیگی. دا فرق شو. انسان سر بمالمی او ستا حق بم پی پوری که اخپل حق تغوار بیام خپکیگی و سره به ډیر شي وي او چې ته ترې غواړې نو بیا هم خفه کېږي او رب العالمین نه چې نه غواړې خفه کېږي وي ما نه خامخا غوښتنه کوه ما نه غواړه که نه غواړې نو بیا خفه کېږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ته د عبادت مغز ویلی دی ځکه څومره عبادتونه چې دي دا په دعا مشتمل دي. دعا د الله په دربار کې د خپل عاجزۍ اظهار دی. دعا عبادت تے مانے یو سڑی تا پوسو کو جدا دعا ول عبادت تے نو ما دعا خو یو عبادت نه دی د ډیرو عبادتونو مجموعه ده ځکه سړی چې د الله نه غوښتنه کوي او لاس اوچت کړي نو ځان عاجزه ګڼي د بل نه چې څوک غواړي دی ځان کمزوري عاجزه ګڼي نو ځان عاجزه ګڼل دا یو عبادت شو او چې د چانه غواړي هغه لوی ګڼي نو خدای دې لوی وګڼه دا دې دویم عبادت شو. ځان دې عجزه وګڼه او الله دې لوی وګڼه دوی عبادت شو. دریم چې دا وی خدای راکه دا سوال چې کې دا بیل عبادت ته دا سوال د الله نه دا الله حکم منل دی دا الله تابعداري ده ځکه الله وی ادعوني ما نه وغواړئ نو دا الله حکم منل بیل عبادت شو. درې شو. سلورم ځان محتاج غاڼې چې زه خدای تا ته حاجتمن یم دا سلورم نمبر عبادت شو. او پنځم دا د یقین چې الله د هر څیز مالک دی ځکه هر څیز کې چې ستا کار د بل څیز نه ناپوره شي نو الله ته رجوع کې. قرآن شریف کې الله فرمایي وی کافران دي دا چې کم خدای سره شریکان ګڼي کافران چې دیم په دریاب کې په کشته کې سواری وي او زول طوفان راشي نو هغه خپل بوتان ته یېري بیا الته آواز الله ته کوي یا الله مونږ بچ کې چې د مخلوق نه ناپوره شي نو هر سړی بیا الله ته چغه وایي نو دا د یقین دی چې الله سره هر څه شته دا د عبادت شو چې دا د یقین چې الله سره هر څه شته. او یو بل عبادت ته پکې دا چې ستا دا یقین دی چې الله مالا چې غواړم راکوي دا د په الله یقین دی. نو ګوره خپل عاجزي دا یوه شوه الله لوی ګڼل دا دوه شو د الله نه سوال د الله تابعداري دا درې شو
ځان خپل هغه چې ځان محتاجه ګڼل دا 4 شو، او الله د ټولو څیزونو مالک ګڼل دا 5 شو، او بیا دا یقین ساتل چې د الله نه غواړم مال الله راکوي دا 6 عبادتونه شو. نورم پکې شته که لټی ادا چې دا دم یقین دی چې زما د آواز الله اوري، دام عبادت دی، او دا دم یقین دی چې الله هر ځای موجود دی او په ما علم شته، دیم عبادت شو. نو که مونږ دا لټو نو د 8 عبادتونو مجموعه د دعا. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ته عبادت ویلی او د عبادت مغز یې ورته ویلی دی. ولې ورته د عبادت مغز وی؟ ځکه دعا کې عاجزي ده چې ته څومره عبادتونه کوې بې د عاجزۍ نه نامکمل دي. که مونږ منځ کوو نو منځ په دعا او په عاجزۍ مشتمل دی، او که ته حج کې هغه ټول عاجزي ده، او که روژه نیسې نو دا دم د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه چې خدای زه ډېر کمزور یم، چې ته وایې لږه تنده تېروه ستا دپاره تېروم. زورور سړی داسې چا نه کوي چې څوک ورته وي لږه تنده تېره کو دې تېروي. او مال ورکول دام دعا ده، دام په دعا مشتمل دی. زکات ورکول ولې؟ دا عاجزي ده، دعا عاجزي ده. الله حکم کوي دا مال ورکا، نو چې بل چاته حکم وکړي چې راوړه دومره مال او یې ښه مانه غواړې ته به راوړې، او چې مونږ الله وی دومره حصه ورکه دومره ورکو، مونږ وایو ښه الله ورکو، دا تا د خدای په جناب او په دربار کې دا نجزه وګڼو. نو چې څومره عبادتونه دي بغیر د عاجزۍ نه او بغیر د دعا نه او بغیر د الله د طلب نه، هر عبادت کې د الله طلب دی، هر عبادت کې الله ته رجوع ده، بې د دعا نه ټول عبادتونه نیمګړي دي. ځکه حضور پاک مبارک دعا ته د عبادت مغز ویلی دی. زمارونو دعا چې سړی کوي د دعا د پاره یو څو شرطونه دي. یو شرط خو د دعا دا دی چې زړه به حاضر ګڼئ. ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب لاهٍ غافل، چې د انسان زړه غافلی یو دی الله ته سوال کوي دا دعا خدای نه قبلوي. لکه مونږ یو گردان جوړ کړی دی، یو ګوټم لګولی دی چې مونځ کو خدای مو بخښي او مور پلار او فلانکې او فلانکې اخره پورې یو ټکي ووایو، هېڅ خبر نه شو چې مونږ څه ووایو. د زړه نه نه ده، د خولې نه دعا ده. نو چې د زړه نه دعا نی او د خولې نه دعای دا خدای نه قبلوي. حدیث کې راځي ان الله لا يقبل، خدای نه قبلوي عن قلب د هغې زړه نه چې هغه غافلي، توجه یې نی، زمونږ د زړه توجه نی، گردان او یو ګوټه رټم لګولې ده، بس حقه په خولو وایو او مونږ وایو دا خدای قبوله نه کړله، نه د زړه نه دعا دې ونه کړه. بلکې یو حدیث کې راځي چې دا کمې دعاګانې د زړه نه نه دي، دا بره الله ته چې وخیږي نو فرشتو ته الله وایي دا دې سړي له په دې مخ واپس ور وغورځوئ. نو د دعا دپاره یو شرط دا چې د زړه نه به دعا کړي. یو بادشاہ په لاره روانو، یو سړی په سترګو ړوند دی ناست دی. د دې سوال مختلفې طریقې دي. نو دا سړی په دې بازار کې چغې وایي یا خدایه سترګې، یا خدایه سترګې. دې کې غرض نو چې سترګې دې ما ته واپس شي، خو غرض یې دا و چې خلک زما د اواز اوري چې دا سړی خو ړوند دی، نو څه پیسې به راکړي. نو چې خلک به تلل پیسې به یې ورغورځولې. بادشاه هوښیار و، اپاس سورو چې اواز یې واورېد یا خدایه سترګې وي دا څه معنی؟ وی دا صاحب یو ړوند دی او د ډېرې زمانې دغلته ناست دی او سوال کوي او دا چغې وایي چې خدایه سترګې. نو خلک پیسې ورکوي. وی کم ځای ناست دی؟ وی هغه ځای. وی ړونده ته څونه مودې نه چغې وایي چې خدایه سترګې؟ وی صاحب د دومره کالو نه، او سترګې درته میلاو نه شوې؟ نه. وی ښه زه واپس راځم که سترګې درته نه میلاو شوې نو سرمن دی وباسم، وجدم دی، او سپی یې پې مقرر که چې دنه ونه خوځي او سړی در نه ونه تښتي. چغې جوړې کړې خدایه سترګې، خدایه سترګې، او مقه چغې وایي چې بادشاه واپس راغی، سړی په سترګو جوړ شوی. چا بادشاه نه تپوس وکړه دا څه دم دې پې واچو، دا څه چلو؟ وی مخکې د سوال دپاره دا سترګې سترګې کولې، د غرض په دې کې نه و چې ما ته سترګې میلو شي. نو خدای پاک د ده حاجت نه قبلو، او چې اوس ورسره د خپل سرمن د استو یره شوه او د مرګ یره شوه، دړه نه یې چغه وواله خدایه سترګې ګورې کذب را نه کړې، خو سړی راځي او لالی مې ولکه د څاروي رانه پوستکې وباسي، دړه نه یې خدای ته چغه وواله، دړه خدای چغه قبوله کړه نو سترګې وله ورکړې. د زړه نه دعا چې د زړه نه دا کنیکشن الله سره میلاو کړي، دا د نیکانو دا دعا ولې خدای قبلوي؟
د دې خو یو دی چې دا نیکانی د نیک سړي دعا قبلیږي، یو خو دی. بل د دعا په طریقه پوهېږي، د دعا د آدابو خیال ساتي. او دریم دړنه خدای ته دعا کوي، او د عبادت نه پس دعا کوي، په مخصوص اوقاتو کې دعا کوي، نو ځکه خدای د دې خلکو دعاګانې قبلوي. دړنه دعایي دړنه چې د حضور پاک دعاګانې به ولې قبلې دی؟ د زړه نه به دعا وه، الله سره ډایرکټ کنیکشن به بس. نو چې خدای سره د څومره کنیکشن او تعلق نږدې کا، هغه به د خدای دعا زر قبلوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه مور وه، مور یې کافره و مشرکه وه، او حضرت ابو هریره خو صحابي دی جلیل القدر، چې کور ته به لاړ مور به ورپسې چوکه راواغېسته، وی دا د پلار نیکه دین دې پرېښی، دا واپس قبول کا. ای مورې ما خو ډېر ښکلي دین قبول کړی دی، زه خو یو الله منم، او دا کومو بوتانو ته چې تاسو سجدې کوئ دا خو هم د لاسو جوړ کړي دي، دا نه خیر در کولی شي او نه د نه شر د په کولی شي. ابو هریره سم شه ګورې چوکه به یې راواغېسته او نه دې پرېږدم. نو مور که ډېر هم بوډی وي د غزار نه مي خو په بچي وسبري، او بچی ورته صبر کوي. څپېړه به یې ترې کله وویسته، یو ځل کور ته لاړ، مور ورته غصه ده، وی ته بیا ناست وې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت هغه سره د خېټو خې نه وویستې او رالې کور ته، او تا د خپل پلار نیکه دین پرېښود او د پردي سړي دین دې قبول که. واپسې چوکه راواغېشته، ابو هریره ترې رامنډې کړې، ځکه مور د مور به احترام کې. دا ورپسې دومره سرتیزه و لارې ته راووته، دې ته جومات ته را په منډه شو، هغه ورپسې جومات ته راله. حضرت ابو هریره رضی الله عنه راغی حضور پاک مبارک ته کېناسته، وی د الله رسوله زما د مور سره به څه کوو؟ زه خو چې کور ته ورشم نو ما ته سپکې وایي، تاسو ته سپکې وایي، خدای پسې سپکې وایي، وحي مې پرېږدي مې نه ټکوي مې، زه خو ورته غږ ځکه نه کوم چې ته وایې د مور احترام کوو، د مور احترام کوو. اوس هم چې کور ته لاړم را سره جنګ وکړو، د تېره وتښتېدم، دې سره به څه کوو؟ یا د الله رسوله زما د مور دپاره یو دعا وکړه چې خدای زما دا مور مسلمانه کړي، بل علاج نشته. دا خبرې کولې او دې کې مور جومات ته راله، دومره زړوره ډاډه وه چې زوی پسې چوکه په لاس په جومات را دننه شوه، او حضور پاک دغه وخت کې لاس اوچت کې یا الله دا ابو هریره مور مسلمانه کړي. دعا وشوه چې دا څنګه راننوته، زوی پسې راننوتې وه، حضور پاک ورته آواز ورکړه، وی بی بی څنګه رالې؟ ودرېده، حق دک ودرېده، چې وی څنګه رالې؟ نیغه ودرېده، او ودرېدو سره قدم را واغېسته، وی ما ته کلمه وښایه مسلمانېږم، زړه مې بدل شو. حقه ټیم کې خدای مسلمانه کړه، چې دا د زړه نه دې آواز وکړه یا الله، نو الله پاک د بنده دعا دا بیا خامخا قبلوي، دا نه پرېږدي. بیا د زړه نه بیا یا الله، دا الله نوم دی واغېشت. نو خدای پاک ډېر لوی ذات دی او په انسان ډېر انتهایي رحم کوونکی ذات دی، خو زمونږ دعا د زړه نه نه، موږ د خولې نه رټه جوړه کړې ده او ګردان هم جوړ کړی دی او ګوټم لګولې ده، د مور نه شروع کو په رشته دار وی ختم کو. دعا به د زړه نه کې، زړه کې کنیکشن ډایرکټ الله سره میلاو کا، ځان خدای سره میلاو کا، متصل که ځان عاجز الله لوی، خدای زه عاجز یم ته لوی ذات دی، خدای زه ناپوره یم او ته پوره، الله زه په غوښتو خوشحالېږم ته په ورکه خوشحالېږې، خدای دا کار مې بې ستا نه نه پوره کېږي، دا به ته پوره کې. او دا زما یقین دی چې د ما دا خبرې اورې او په ما د علم شته، په داسې مینه محبت د الله نه سوال وکړه، خدای به سوال قبلوي. نو یو شرط د دعا دا دی چې د زړه نه بکې. دویم شرط د دعا دا دی رونو چې کم سوال ته کې د الله نه دعا نه د ګناه مه کوه، د نیکۍ سوال وکړه. غل چې غلا لځي دا مه وایه چې خدای غلا لځم چې کنډر وکړم او کامیاب شم او څوک را باندې خبر نشي، دا په ګناه کې سوال دی. خدای دا لاټري مې اچولې ده د سود، او چې دا شیخ مې راوخیږي، دا سودی کاروبار مې شروع کړی دی او چې په دې کې خو ډېرې پیسې حاصلې شي، او دا پردی بوساړی لازم چې څوک خو را باندې اړو خبر نشي، د ګناه سوال به نه کوي، په دې الله خفه کېږي. دا عمل د ګناه نو د ګناه په عمل کې د خدای نه توفیق غواړي. الله خو دا کار مه کوه، دا سود مه کوه، دا بدعملي مه کوه، دا پردی ډاکه مه کوه،
دا لاټري جواری مکوا او ته د الله دشمنیم کې د الله مخالفتم کې وې خدای را لیوم کې ستا دشمنی کوم او په دې دشمنی کې مې کامیاب کې څونه خطرناکه خبره ده یو سړي ته مخامخ وایي چې تا په ډس کوم او یو کالتوس راکړه چې پکې درته واچوم अब خپکی کو خما باندې ددم کې مانه کال تاسو غواړ نو ته الله باندې ددم کې خپل سوچ کې دا الله ظلم خپکه ګناه کې ګناه باندې الله خپکیږي او بیا خدای توفیق هم راکې تاسو بچاریم نه کې ناجایز سوال بنه کې حضرت موسی علیہ السلام یو امتی دی موسی علیہ السلام دراغه وی چیرې د الله پیغمبر یو سوال زما د الله نه وکړه ځکه پیغمبر مستجاب الدعوات دعاګانې قبلېږي یو سوال وکړه چې زما متعلق په مستقبل کې راتلونکي زمانه کې څه کار کېږي چې زه ترې مخکې خبرېږم دا علم زما حاصل شي هلکه دا څه خبرې کې وی نه که نه چې ما ته پته لګي چې په دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به چې پته لګي چې تاوانې نه به کوم چې ما ته مخکې نه پته لګي چې دا فلان کې شی واخلم دا ماله بهتر دی نو اخلم به او چې راته پته ولګي چې دا اغشتو کې تاوانونه نه به اخلم چې دا دې کې خو دا ما ډېر لوی خیر حضرت موسی علیہ السلام الله ته رجوع